د درې کسانو دعا الله رب العزت بالکل نه رد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دریو کسانو دعا الله رب العزت بالکل نه رد کوي. یو په هغې کې دی روژهدار. د روژهدار دعا الله رب العزت نه رد کوي، خامخا یې قبلوي. او بله خبره ده چې خصوصي چې کوم وخت دی د روژهدار دپاره د دعا د قبلېدو، هغه دوه وختونه دي، یو د روژه ماتي وخت او بل د پېشمني وخت. نو په دغه وخت کې د دعا ډېر اهتمام کوئ. اکثر خلک په دې کې غفلت کوي، د روژه ماتي په وخت کې ځان په داسې کار کې مصروف کړي چې دغه ټایم ضایع شي، ټایم ورسیږي روژه ماتي ته. نو داسې مه کوئ مسلمانانو ورونو. د روژه ماتي په وخت کې 15 منټه مخکې 10 منټه مخکې کښېنئ او دعا اهتمام کوئ. په دغه ټایم کې الله رب العزت د روژهدار دعا قبلوي. دویم دی عدل کوونکی بادشاه. کوم حکمران چې انصاف کوونکی وي، عدل کوونکی وي، د ده دعا هم الله رب العزت نه رد کوي، قبلوي یې. او دریم نمبر د مظلوم بددعا، یعنی د مظلوم خیرې. د مظلوم خیرې چې دی که نه، ده الله رب العزت خامخا قبلوي. نو د مظلوم سړي د بددعا نه ځان ساتئ او الله رب العزت دې زموږ د ستاسو ټولو دعاګانې قبولې او منظورې کړي. دغه د رمضان المبارک میاشت روانه ده، نو دغسې حدیث کې 3 کسان ذکر شوي، خو زما مقصد ته فی الحال دغه یو و چې د روژهدار دعا الله رب العزت خامخا قبلوي. نو دعا اهتمام کوئ د دې رمضان المبارک په میاشت کې چې کوم ستاسو حاجات ضروریات دي الله رب العزت ته مخې ته کوئ. او دویم دا دی چې الله رب العزت نه د مغفرت طلب کوئ. انشاءالله العظیم الله رب العزت زموږ ستاسو دعاګانې قبلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.